الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شريف آئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو، نن موږ دلته په دې مارکیټ کې په مرزو کې د یو دکان پرانسته وکړه. د دکان تعلق د عینکو د چشمو سره دی او د دکان چې چا کولاو که نو محترم رور جناب ظاهر جان صاحب چې زمونږ د ډېر ګران قدر کشر رور جناب حضرت مولانا یاسین جان صاحب رور دی، مخکې نه د عینکو کار کوي، خو نن یې دلته یو دکان کولاو کو بیا دننه ما ولیدل چې الحمدلله ښه مشینان ورسره دي او په هغې د سترګو د نظر چیک اپ هغې معلوم وکړو او تجربه کار دی الحمدلله. او د دکان نوم یې ډېر خشتی ښه دی، زما خو یې نوم خوښ دی، ایمان آپټیکیو ماشاءالله. دا نوم چې سړی اوري هلکه خپل ایمان به ورته یادېږي. نو با اخلاق انسان دی، شکر دی او افتتاح وکړه. زمونږ په لاس مونږ خو ډېر د خدای ګناهګاران یو، خو دا د دوی یو ښه سوچ او ښه فکر دی. نو مونږ د الله نه سوال کوو چې الله وله دا کاروبار مبارک کړي او خدای پاک یې د خسرانونو او تاوانونو نه په امن کې وساتي او الله ورته ټول کارونه آسان کړي. او چې څومره دلته تاجران دکانداران درونه دي دا ټول د خپلو بچو دپاره 2 روپۍ ګټي، سار راوتی دی غریبانان او مازیګر ماښام کور ته ځي او په دې تمه چې ګاک راشي او زه د حلالو رزق وګټم او ماښام ماسخوتن په دې ګرانۍ کې خپلو بچو له لوړې روټۍ وګټم. تجارت کوئ تاسو ټول زما ورونو، او اکثر ملګري ما ته دکانداران او تجارت پیشه ښکارئ او تجارت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. ګورئ دا مو وایه چې یاره زه دلته پیسې ګټم، نه که په صحیح نیت ته تجارت کې عبادت دی. لکه داسې ثواب دی کېږي چې سړی نفل کوي یا روژه نیسي او د هغه کم اجر او ثواب کېږي، دغسې به خدای اجر او ثواب درکړي انشاءالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي طلب الحلال فریضة بعد الفریضه، چې حلال رزق طلب کول د فرضو نه پس فرض دی. دا خو لازم سیزونه دي. ته چې نفقه حلاله وګټې او نیت دې دی چې زما خېټم مړه شي، زما د بچو مړه شي، زما هم جامه پیدا شي، زما د ښځې او د بچو هم جامه پیدا شي، ځان له پې کور جوړ کړم او په هغه کور کې زما او زما د بچو د سر سوري شي او عبادت پکې کوم. یاره ډېرې به وګټم، حج به وکړم، ډېرې به وګټم، عمره به پکې وکړم، ډېرې پیسې به وګټم، غریبانانو سره امداد به وکړم او د غریبو نه به لږه ګټه وکړم او د نورو نه به هم لږه ګټه وکړم. قسم دې دا ټول اجر او ثواب
زمونږ د خلکو دا خیال دی ګنې دا تجارت داسې د دنیا ګټه ده نه تجارت حضور پاک په خپله کړی دی د نبوت نه مخکې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها مال شام ته وړی او ډېره ګټه والا خدای ورکړې او د حضور پاک په زمانه کې صحابه او دکاندارۍ کړي دي داغه د خپلې دکاندارۍ وي داغه زمانې زمیندارۍ کړي دي او تجارتونه د اوښانو یې کړي دي د ګډو چیلو یې کړي دي د کپړې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کپړې غټ تاجر هم د علم خدمت کې هم غټ تاجر حضور پاک مبارک یو ځل په لاره روانو یو صحابي د حضرت سعد رضی الله عنه اوله په مخه ورغی نو حضور پاک د هغه لاسونه داسې ونیول سړي مشي وکړل نو د هغه د لاسونو کې غوټې وې بنده چې کار کوي دا لاسونه یې کلکي لاسونه یې سخت و کلکو غوټې وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړه ما هذا یا سعد دا څه دي دا لاس کې د غوټې دي دې تلي کې او دا کلک دي دا ولې هغه وی د الله رسوله بچو له پې نفقه ګټم رزق پې ګټم مطلب دا چې سسکوره کوداله بیلچی چاری لور رمبې زه پې بچو له کار کوم او رزق پې ګټم قسم دی حضور پاک مبارک د هغه هغه لاسونه راوچت کړل او ښکلې کړل وی دا لاسونه به جنت ته ځي نو دا مه وایه چې نفقه ګټل خو ډېر لوی ثواب دی او ډېر لوی اجر دی بچي به دې څه خوري ښځه به دې څه خوري ته به څه خورې او چې نفقه د سرني غریب سره به څه امداد وکړې مدرسې سره او مسکین سره به څه امداد وکړې طالب سره به څه امداد وکړې عمره به د کم ځای نه وکړې حج به د کم ځای نه بچي دي بچي تربیت به څنګه کې لور دې ده واده به یې څنګه کې دې زمانه کې خو ډېره سخته ګراني ده زه حیران پدیم چې دا خلق بس کله مې ذهن کې راشي دا به څه کېږي یو ډاکټر ته د خدای مه محتاجه کوه یعنې څونه پیسې به د نه ځي مقدمه ریته خدای نه جوړی څه به کوې ورسره زه دا سوچ کیم چې دا په 500 په 600 روپۍ به دا دیاړي مار ځان څنګه ساتي قسم دې ډېره ګرانه ده 600 روپۍ دیاړي مار یا 500 یا 200 دې باندې به څه کوي دا غریب دته ښځه نه جوړه شي دته بچي نه جوړه شي دته غم خالي پیښیږي د د لور د هغې واده پرې را روان دی دا به څه کوي خو دا ایمان دی زمونږ چې ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها روزي د خدای په لاس کې ده ما مخکې جمعه کې تقریر کړی دی میں خلق دے گوڑبارانو مزدورانو تا پخ نظر نگوری دا خانان وغیرہ بعد پاک نیکان امشتا میں دا دیر ظالمان دی نرغا سڑے دے چیزان لکار کئی مزدور خو نر دے غیرتی دے ساروزی او ماسپخین واپس کی گئی قصبگر خو نر سڑے دے قسم پا خدای اورتا ولانی او روجی دی گونا پا خیسا والا ورکوی تاس نئی خو نر سڑے دے تکڑا دے زان لے دکانستے دے او سقاوه غریب ځان له جوړه کړې ده او مزدورکار خو تکړه سړی دی او دکاندار خو تکړه سړی دی نر دی چاته لاس خو نه نیسي سوال خو نه کوي د چوجرو کې خو چیلمان نه ډکوي سهار راوتی دی خپلو بچو له روزي ګټي قسم په خدای دا نران دي دا غیرتي ځوانان دي چې دی په خپله ملا غریب پیټې وړي او بوجې وړي او ګرځئ او دکان کې غریبانان په دې لارو کوڅو کې ګاډۍ ګرځئ څوک سبزي خرڅئ څونه ورته څښا شي غریبانانو خلک وایي په ټماټر دونه هلکه ټماټر غریب چې راوړي تاسو کتلی دي څونه ورته څښا شي او چې مازدیګر ماښام ورته پاتې قسم دی ما داسې هم کتلی دي یو کس داسې خراب ټماټرو زه ودرېدم ورته داسې نیم خراب و نیم دغه نو هغه یې راغونډ کړل شاپر کې یې واچول مې په دې څه کوې غږ یې ونه کړ وایي دا کور ته بچو ولاړم دا پاتې دي څوک نالي دا غریب به څه کوي نیمګړی تورې خرڅئ بینډۍ خرڅئ او ساک خرڅئ د نیمې نه زیات څښا شي خلک وایي دا ظالم دی هلکه ظالم ولې دی نیم ورته څښا شي غریب ته په هغې به څه کوي د شپې چې سبزي پاتې شوه سارا هغسې نه لکه سیند کې دروازې وه او په دې ګاډو خواران څوک یې یو خوا شړي او څوک یې بل خوا شړي دا ټیپر خرڅئ دا باټینګن غریبانان خرڅئ قسم دی مونږ چې راځو په دې موټروی کې تاسو کتلی دي چېرته غریبانان ماشومان په 11 12 بجې یا الله
12 بجې زه اکثر چې کله راشم نو دې ماشومانو سره بسکټ مسکټې او په انټرچینج کې په دې ګاډو ته نیغ نیغ کوي او خرڅوي یې ویم دا هم د چا بچی دی که نه د مور به هم غریبه بچی اعتبار د مور خو په بچي دړدېږي یا به دا یتیمې پلار بیني غریب او یا به که یتیمانان هم نه نو ډېره سخته مجبوري ده پرون تلم قسم دی ټنچر ته یو ماشوم و لاس یې ماتو دان لی پلستر یې تاو کړی په بل لاس یې شیر موټر ته نیغ نیغ نیوه چې دا رانه څوک والي دا نران دي اوس که نه دی وایه که نه دا چې سوال کوي دا بېغیرته دی دا چې پردو جرو کې ناست دی او چیلمان ډکوي خلکو ته دا بېخونده دی نرشه کار وکړه ځان له مزدوري وکړه خواري وکړه څوک سپلی پالش کوي غریبانان آسان کار دی پردې پیزار پالش کول او څوک لګیا دي غریبانان په دې لارو کې څوک اخبارونه خرڅوي څوک ګوتې خرڅوي دا نران دي نران په دې فخر پکار دی دا زمونږ د ملک او د قوم معماران دي دا خپلو بچو له روزي ګټي او رزق ګټي او چا ځان له دوکان کوي نن سبا څومره ده د بجلی بل دی څومره راځي د مارونو دا نران دي دی کې اجر دی دی کې ثواب دی ډېر لوی اجر دی چې ته خپلې بیبي له جامه پیدا کې مور او پلار له پکې ورکړه خپلو بچو له پکې وګټه دا ډېر ګران کار دی پردي جیب نه پیسې ایستل اسان کار نه دی تاسو ورچې په دې بټو کې غریبانان مزدوري کوي تاسو ورچې په دې بټو کې خښته اچوي او بیا اور ته په دې اوړي کې ولاړي او د هغې نه هغه کویله ورته اچوي اسان کار دی رزق ګټل دا ډېر لوی ثواب ډېر لوی اجر موږ وینو اکثر په دې دکاندارانو راشو سار دکان کولو کې دقسې خوار ناست دي ګاک نه دی په تمه ناست دی چې ګاک راشي ما خو زه خو سودا مې اخیستې ده دا به خرڅوم مازدیګر ماښام به بچو له سوړم څه به کوم دی بچو سره خو دا ایمان وساتئ چې روزي د خدای په لاس کې ده رزق خدای ورکوي دې زمیندارانو غریبانانو ته نه ګورئ سار پټو ته وځي چې رمبې ورسره لاس کي او په دې باران کې هم خواران په دې فصلونو ګرځي چې فصل مې زول چته نی اړولی هر یو کس چې هغه خدمت کوي محنت کوي تجارت کوي ګاډۍ ګرځوي موټر ډرایوري کوي او یا زمینداري کوي تجارت کوي دا نران دي نران انشاءالله دوی له به خدای په دنیا کې هم ښه روزي ورکوي او په آخرت کې به هم له خدای اجر ورکوي خو یو څیز زړونو خیال ساتئ لږ یو دا دی چې په سودا کې دروغ مه وایئ په دروغو الله خفه کېږي او په دروغو ستاسو مال هم بربادېږي چېرې دروغ ونه وی چې ګاک ته ته وایي دا په څو دی او تا اخیستې په 1000 روپۍ وي او ته ورته وایې دا ما په 1500 اخیستې دی نه دروغ مه وایه یا مه وایې په څو دی یاره دې سره ستا څه کار دی ما چې 500 اخیستې دی خو په دې خرڅوم بس خو له غږ مه کوه او یا ووایه چې په 1000 مې اخیستې دی 1500 ګټم زه زه له دوکان کرۍ ورکوم اخلې واخله که نی ماله یو دروغ به بالکل نه وایه دا به هم نه وی چې دا خو ما نه پرون چا په 1400 غوښته او ما نه دی ورکړی او چا د نني غوښتې دا هم دروغ حضور پاک فرمایي وی دروغ ستا ګټه زیاتوي خو برکت ختموي برکت څه ته وایي تا به په دروغه ګټه وکړه لیکن څه بېګاله چې لاړ شي لور به دې نه جوړی ښځه دې وایي په هغې خو څه چل دی ډاکټر لبو دې ډېرې به ولګي ښځه به نه جوړی په تا به څه چل وشي بل مصیبت به پېښ شي پیسې به دنه په بله سوړه لاړ شي نو دروغ به یو په سودا کې نه وایې ټولو وروڼو ته وایم نمبر 1 دویم قسمونه به نه خورئ بې ځایه خلک قسم خوري د خدای نوم خو ډېر لوی دی د الله نوم ډېر عظیم الشان دی قسم پالنه نو د الله نوم د پیسې دپاره استعمال زما د قسمي زما د قسمي څه له قسم خورئ خو که چا اخیسته وابلي او بعضې خلک قسم ورکوي تو خوره قسم چې تا ته په دې پروتی دی ورته وایې زه قسمونه په دې نه خورم بس دا مې راته ووایي که هلې واله ګنې دوکانداران ډېر دي بل چا نه وانه د خدای نوم زه نه استعمالوم نو یو به دروغ نه وایې یو به قسمونه نه خورئ دریم څه شی دی دریم دوکې والا کار مه کوئ 2 نمبر شی په 1 نمبر خرڅول او ګډه کول دا مه کوئ د چین سامانی میډ ان جاپان پې ولیکي او ګډونی په ډېرو څیزونو کې میکسینګو کې نو دا ګناه ده من غشنا فلیس منا حضور پاک راغی غنم پراتو ګوتې پکې ووالې نو لاندې لامدو هغه نه مو دا ولې لامدري لاندې وی صاحب باران پې شوی دی نو باران په سر کېږي او که لاندې کېږي
باران والا مخکې خلکو ته وښایه نو عیبجن شی مه خرڅوه په دوکان خلکو ته وښایه چې دا عیبجن دی دا سوچ مه کوه چې څوک به یې وانلي ارزان به والي ما مخکې درته وی روزي د چا لاس کې راغلی الله ته سوچه کار کوه زه دله یقین او ګرنټي در کوم پاک کار کوه سوچه کار کوه چې بازار کې کوم دکاندار سوچه شی خرڅوي په هغه دونه رشي چې د حد نه وتی لږه ګټه ټول عمر به خورې او چې یو ګاک نه ځان پوره کو بس هغه نه خو ما ځان پوره کړی ریته وګټلې لیکن اب غږ د شرم نه ونه کی چې لاړ شي لکه په سوی درکو دا په 1500 دا خو ظلم ذاتې وکړه دا خو مړه په 1100 ما غشتري نو بیا خلکو ته پلان کې لمزه خدایم خپه شي نو بیا به یو نه دې ګټه وکړه خو بل څوک بدله نه راځي لږه ګټه کوه او حلاله کوه قسم په خدای برکت پی پنځ ډېره دې وکړه نو حرامه دې وکړه یو لدی جیب وو او مرداره دی په خرڅه کړه داسې به نه کې ګډه به نه کې پاک شی به خرڅې سوچه چې یې خرڅوه ته ګوره چې برکت پکې دی که نه دی خدای به پکې ډېر زیات برکت اچي او یو د سود د کاروبار نه ځان ساتئ ډېر خلک سود کوي حضور پاک و 1 روپۍ د سود د 10 زیناکارونه زیات جرم دی او 1 روپۍ د سود دومره لویه ګناه ده لکه 80 ځله چې د مور سره زنا کړي سودی کاروبار نه په پیسې والی تاله به د دونه در کوم راکه د پې دکان کوم یاره بینک نه په سود راوباسي دې نه ځان ساتی سود حرام دی ډېر لوی جرم او ګناه ده سودي به نه کوې په کښتونو خرڅولی شي خلک په نغدو ارزان او په قرض و ګران دا خیر دی په شریعت په نغدو هلکه زه په دې خرڅوم په 1000 روپۍ او که د 6 میاشتو قرض یې په 1.5 خرڅوم خو په یو به فیصله کې دا نه چې زه به یو سم زه بیا پې سوچ کوم نه فیصله بدلته کې نو که په نغدو ارزان او په قرض و ګراني خیر دی پروا نشته په کښتونو که شی خرڅې هېڅ پروا نشته دا سمنه نه دی په شریعت کې دا جایز دی په شریعت کې په کښتونو خرڅول که چاره باندې اعتماد وکړو پې هغه جوړه د سره نه کوي نو ډېره ګټه به ترې نه کوي اسې نه چې ته وایې دته خو نرخ نه دی معلوم او دا چې سم ګران پې خرڅ که بیا ګناه ده او چې جوړه د سره کوي په شریعت کې جوړه جایزه ده ګناه پکې نشته نو رونو حلال کار کوئ انشاءالله خدای پاک بدله روزي درکوي او ښه بدله خدای درکوي او ستاسو د ټولو تاجرانو دا تجارت سنت طریقه ده د پیغمبر کار دی صحابو کړې ده او پیغمبرانو کړې ده په دې فخر وکړئ او یو اخیري خبره درته دا کوم چې د مونځ خیال ساتئ ماسپخین مازدیګر اکثر په تاسو دلته مونځ راځي نو جمع د په پیسو دپاره مه پرېږدئ بعضې خلک وي د ځان له به وکړم نو او 20 مونځونه دې بیلل ډېر لوی جرم دی وکړ نو جمع مه پرېږدئ 15 منټه 10 منټه مخکې دکان بنده وی ګاک راغی مړه پرېږدوه ګاک خدای د ګاک نه ضروري دی دین د ګاک نه ضروري دی وی وروره خفه کېږه ما مونځ ته مو که زه به م وکړم که ته وی ګاک په لاړ شي ډوډۍ د ګاک لاس کې نه ده د خدای لاس کې ده ښه پابندۍ سره خپل منځ کوه یا که 2 جماعتونه اکثر زه د بازار کې د علماو ته ویم تاسو یو بل سره اتفاق وکړئ د ماسپښین مونځ یو دی په 1 بجه کې یو دی په 1:30 کوي دا زه د علماو ته اکثر چارسده کې مې په ډېرو علماو دا کار کړی دی پېښور کې مې ویم اکثر سپا شاګردانو ته تاسو ته مې ویم علماو ته یو دی په 1 کوي بل دی په 1:30 کوي نو د یو دکاندار د 1 جمع لځي او بل دکاندار د 1:30 لځي او دا ښه خبره ده علما دی ورسره دا تعاون کوي رونو دا څو خبرې مې ته عرض کړې زه بیا هم په دې دکان په دې کولاوېدو باندې ظاهر جان صاحب ته او خپل محترم رور جناب یاسین جان مولانا صاحب ته مبارکباد پیش کوم او ډېر خشته کار یې وکړ سترګې خو ډېر قیمتي دي سترګو باندې خو سړی تلاوت کوي په سترګو سړی قرآن ته او کتاب ته ګوري چشمې خو د انسان 2 سترګې دي نو ګوره نیت دې دا وکړي ښه هر شي کې سړي کور جوړ کړه او وی دا روشندانې لګو وی دا څه دپاره وی دا د رڼا او د هوا دپاره وی نیکبخت نیت پرې دا کړی چې د بانک دپاره اورېدو هوا رڼا خو په کیسې بې سم لګي نو چې سړی مې خالي څه نیت دی کوي د پیو سوټې سپیا کې خو شملې خواصې هم راځي نو نیت دی دوی دا وکړي چې د چشمې جوړې کړم چې څوک یې واچوي چې د قرآن تلاوت پې وکړي او حدیث پې ووایي او کتاب پې د دین او د شریعت وګر او بوډا بابا د چې جومات ته ځي چې لاره ورته مزېداره ښکاري نو تجارت کې په پیسو خرڅول ګناه نه ده هما هم خرما ثواب مو شو ښه نیت کوئ اجر به مې ثواب به مې او جمع دعا وکړئ
چې الله پاک دې ټولو مسلمانانو له خیر ورکړي، الله دا دکان ولا کامیاب کړي، الله ته ولو چلولی کړي، الله د بد نظرونه وساتي، خدای ته ټول کارونه ورته آسان کړي، او الله تعالی ته د هر قسمه تاوانونه امن کې وساتي. څومره چې تاجران دي رونه را یو ځای شوي دي او دلته دکانداران دي، ټولو له خدای دکانونه وچلې، د ټولو د حلالو فراخه روزي نصیبه کې، ټول د بد نظرو آفتونو نه وساتي او د ګاونډ د شر نه په امن کې وساتي. چې کوم بیماران دي دعا کوي چې الله ټول له شفا ورکړي، روغ صحتونه ورکړي. زموږ مولانا فضل امین شاه صاحب محترم دیم قاري صاحب بیمار دی، پرون ناجوړه شوی دی، بیا هم د دې مینې د وجې نه راغی، ګنې ناجوړه دی، دته هم دعا کوي چې الله روغ صحت او شفا ورکړي. او حافظ عبدالسلام عارف صاحب دا دی ګوره دا غځی نه په موبایل دلته نظمونه ووی، هغه ته هم دعا کوي چې الله خیر او برکت عافیت نصیب کړي او خدای پاک یې خوشحاله کړي. او الله چې څومره مسلمانان راغلي دي ټول له د خیر او د عافیت ژوند ورکړي، د ټولو رزق فراخه کړي، د قرضونو که په چا دي قرضونه اخلاص کړي او ته ولا فراخه روزي ورکړي، او د فتنو آفتونو مصیبتونو الله ټول په امن و امان کې وساتي. زموږ ستاسو په دې مرضو کې پرون شاته د علي ګوهر صاحب دی روانو د جاوید صاحب زوی پرون وفات شوی، دعا کوي چې خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي، الله د نورو غمونو نه وساتي، فتنو نه الله وساتي، او الله تعالی دې ټولو له د خیر او د عافیت او د برکت زندګۍ ورکړي، د ټولو روزي فراخه کړي، بچي زمونږ کامیاب کړي، مونږ سره دین سره مینه نوره زیاته کړي، د علماو سره او طالبانو مدرسو سره ګیرو پټکو سره خدای مینه پیدا کړي، او الله د هر قسم آفتونو نه په امن کې وساتي. یو یو قدم د دې په تله د نیکۍ کې واچي. وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.